یو دویم اندغو مؤمنانو کې خو کسانو مؤمنانو جنکندان دی چې هغه سختۍ سره جنکندانې وځي، جنکندان کې ورته تکلیف زیات میلویږي. ایدی وجه څه دی؟ روایتو کې شته د پیغمبر اکرم نه روایت دی چې دا شی جنکندان څه مؤمنانو کسانو سختۍ سره جنکندان وشي دا کفاره لذنوب المؤمنین دی، دا د مؤمنانو ګناهانو کفاره دی. کوم مؤمنان څه خدای باندې ګران وي، نیک عملونه یې کړي وي اما بد کارونه هم نشي وي، ګناهان یې هم نشي وي، ګناهان یې څه دنیا کې جبران نه وشي، توبه نه وشي، صفا نشي، نو پروردګار عالم مرګ ورته یو سبعي مرګ جنکندان کې پروردګار عالم لږې سختۍ ورباندې رولي، جنکندان سختۍ څه وشي تا دا څه جبران وشي. ای مرګ سختۍ یو قسم ته جبران دی هغو ګناهانو پاک شولې دپاره، یو دا هغه دی قسم دی. دریم قسم دا دی چې بد کسان وي ښه دنیا نه لاړ شي، یعنی جنکندان یې ښه وي، اسان وي جنکندان یې. ډېر تاسو به لیدلي وي ځنه کس ډېر بد دی، کس ښه نه و، مؤمن نه و، اعمال یې ښه نه و، خو جنکندان یې ښه و، ښه جنکندان وي. دوی ځکه خدای ورباندې هغه کوي دا خدای دنیا کې اجر ورکوي، اجر ورته پر کوي. ویلې څه پروردګار عالم هېچا اجر نه ضایع کوي. کوم کس دنیا کې بد و ښه کارونه یې کړي وي هغه ښو کارو سیلې کې پروردګار عالم اخري څه ښه دنیا کې ورڅه کوي هغه همدا وي څه جنکندان ورته اسان کړي، جنکندان کې ورته سهولت جوړ کړي، جنکندان ډېر ارام ایستی وشي. اندغه ځای کې پروردګار عالم جزا ورکوي. بدو کسانو ته خدای دنیا کې جزا ورکوي د خپلو خوالو چې کوم خواله یې کړی وي. امام کاظم علیه الصلاة والسلام نه حدیث دی څه د کفارو کوم حسنات دي، کفارو کوم نیکی دي، اندغې دنیا کې خدای ورسه حساب کتاب برابروي، اندغې دنیا کې پروردګار عالم جبران ورته کوي، اندغې دنیا کې تله ورته برابروي چې دغې دنیا نه به هر حال هغو حسابو کتابو څه وځي چې د خدای باندې چې پاتې نشي.